د پیغمبر اولاد څوک ته دام لګو ګوره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څلور لونه دي یوی نوم د زینب بل د رقیہ بل د ام کلثوم بل د فاطمه زامنی دی قاسم طاهر طیب عبدالله چې عبدالله ته ابراهیم هم وایي د دواړه نومونه دي د فاطمی اولاد حسن حسین زینب ام کلثوم د زینب او د ام کلثوم نوم تا اورېدلی دی چې چېرته د حسن حسین خویندې شته بس ځکه یو حسن حسین دی ښه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بله لور د زینب هغه په ابوالعاص بن الربیع باندې واده ده د هغه د خېټې نه دوه بچي دي یو علي نارینه دی یو امامه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با بخاری کی روایت ہے 5996 نمبر کی چې پیغمبر علیہ السلام با کله مونږ کولو په اوګو باندې به چې سور هغه به دغه امامه وا دا د زینب لور وا او خلکو ته نه جوړ کړي حسین دی دا نمونه غپلی دی قوم کړي د رقیہ د پیغمبر علیہ السلام درې ملور ده د رقیہ او د عثمان یو زوی دی عبدالله چې هغه زمنګ شیعه او سنیان دواړه وایي چې 6 سال په عمر کې مړ دی خو د صحیح روایاتو نه معلومیږي چې هغه 15 کاله عمر موندلی دی خو څوک یې نوم هم نه اخلي ځکه دا یوه فلسفه ده د پنجتن پاکو دا اولاد نبی و آل رسول تشه بهانه ده اصل شی د پنجتن پاک او پنجتن پاک و سلسله د نوح علیہ السلام د زمانه نه روانه ده لا تذرن ودا وسوان ويغوث ويعوق ونصر دا پنځه هغه زمانه نه پنځه دی باندې به ان شاء الله زه درته چرته تبصره کوم چې په هر دور کې پنجتن پاک تیر شوي دا پخوانه د یهودو د نصاراو د زمانه نه هم پخوانه دا کیسه را روانه ده نو بهر حال دا امامه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او دا علی په پیغمبر علیہ السلام ډیر ګران و کم علی هغه علی نه چې د ابو طالب زوی دی هغه علی چې هغه د زینب او د ابوالعاص زوی دی د پیغمبر نوسی دی کم وسی چې سړي سره کور کې اوسیږي هغه په سړي ډیر ګران وي که بهر والا کور والا ډیر ګران دا ور سره کور کې اوسېدو ځکه چې د دې لور خاوند ایمان نه وراوړی او دی ورته راپرېښې وه کور کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره اوسېده د علی رضی الله تعالی عنہ اولاد درته وښیم چې علی رضی الله تعالی عنہ یو حسن حسین بچی خو نه دي د علی او د فاطمې حسن و حسین علاوه لور د ام کلثوم بله لور د زینب بیا علی بله ښځه کړې ده امامه بنت زینب دا د عثمان او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه د بلی لور د زینب چې کومه لور ده امامه دا بیا پیغله شوې ده د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وصیه ده او د علی د خینی لور ده نو چې کله فاطمه وفات شوه د خینی لور خو جایزه شوه که نه بیا یې دغه امامه چې پیغمبر په اوږو ګرځوله بیا دا علی کړې ده ښه د علی رضی الله تعالی عنہ د علی فاطمه نه حسن و حسین ام کلثوم و زینب او د امامه بنت زینب او عثمان نه یو بچی شوی دی محمد اوسط نامه یې ده څه نامه یې ده زینب و عثمان نه محمد اوسط نامه یې ده اسما بنت عمیس بیا کړې ده بله ښځه چې د جعفر طیار ښځه وه چې هغه مړ شه دته پاتې شوه هغې نه یو عون شوی دی یو یحیا شوی دی نوم یې چا اورېدلی دی بیا یې بله ښځه کړې ده لیلا بنت مسعود تمیمی هغې نه یو عبیدالله یو ابوبکر یو عبدالله درې زامنې شوي بیا یې ام البنین کړې ده دا د شمر بن جوشن چې دوی شمر ورته وایي چې هغه ډېر زیاتې بدې شي دا د هغه خورلڼه ده بیا یې دا کړې ده دې نه بیا یو عمر شوی دی یو عباس یو جعفر شوی دی یو عثمان څلور بچی دي شوي بیا یې خولې سره نکاح کړی دی هغې نه محمد بن حنفیه شوی دی بیا یې ام سعید بنت عروه کړې ده هغې نه یو رمله یو ام الحسن
بیا ام حبیبہ بنت عروہ کړی دا هغې نه بیا یو عمر یو اصغر یو رقیہ پیدا دی بیا عمیاتہ بنت امرؤ القیس کړی دا هغې نه حارثہ پیدا دی او څه بچي د علي داسې دي چې د هغو موریانې نومونه چا نه دي لیکلي بغیر د مور د نومه راغلي دي ام هانی میمونہ زینب صغرا رملہ صغرا فاطمہ ام خدیجہ ام الکرام ام سلمہ حمانہ نفیسہ ام جعفر اتلس لونی دی دا علی څومره دي اتلس لونی دی او شپاړس زمن دی او سلسلہ صرف حسن و حسین ولاړه ده او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوسی یوازې حسن و حسین نه دي د هغه نوسی زینب او ام کلثوم هم دي د هغه نوسی علی او امامه هم دي دا ټول خوړلي دي صرف اور صرف پنج تن پاکی جوړ کړي او بل حسین رضی اللہ تعالی عنہ د پیغمبر نوسی دی د فاطمه زوی دی د دې چا سره ډیره مینه ده دی حسین ډیرې ښځې کړي دي خو یوه ښځه یې کړې ده شهر بانو دا د پارس د یزدګر د اولاد نه ده د پارس چې کوم بادشاه و د هغه د خاندان ده هغې د خېټې نه نهه امامان دوی وایي چې پیدا کېږي به دا څومره د امامانو سلسله چې ده دا هغې ایرانۍ ښځې نه ده ته سوچ وکړه چې د دوی مینه چا سره ده او کم خوا دا شیعګان ګرم نه دي دا بوتلي شوي دي سنیانو هم خرڅ کړي شوي دي شیعګانو هم خرڅ کړي شوي